اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم قیوم خان کرشمات طب پښتو یوټیوب چینل باندې خپلو ورونو سره مخاطب دی او نن چې ما د کومې نسخې انتخاب کړی دی هغه د خویندو دپاره دی او اکثر به تاسو اوریدلی وي چې په طب کې د شاپي نوم هم استعمال شوی دی. اوس شاپه څه شی دی دا ټولې خویندې هم پیژني او اکثر به کمې چې دا مخکینې دایانې وي یا دا بوډایګانې به ورته مونږ ووایو زموږ ابیګانې وي هغوی به دا کېښودې، خو اوس حالانکې د وخت سره سره د دې استعمال زیات شو او دا اکثر زنانه په خپله هم دا کېښودی شي، دا څه دومره ګران کار نه دی. خو مخکې به دا د دایانو په ذریعه دا شفا استعمالېږده او کېښودله. اوس د نسخې نوم خو تاسو ته ما د وړاندې نه وي چې شاپه ده. اوس شاپه به موږ څنګه جوړو او څنګه به استعمالو او څنګه به دا کېښودلی کېږي، نو هغه هم زه تاسو ته بیانوم. او که موږ تاسو ته ووایو دا نسخه هم موږ ته د یوې زړې دایي یوې ابۍ نه په لاس راغلې ده. ولې چې دا اکثر د شاپو چې کم کارو دا به د مخکې ابیګانو کوو او هغوی به دا شاپې زنانو ته کېښودې. دا هم د یوې زړې ابۍ یعنې دایي نه موږ ته په لاس راغلي او چې کله دا موږ جوړه کړه نو کار یې هم هغه شان وکړو له څنګه چې هغې دایي خبره کړې وه هم هغه شان کار دې وکړو. نو د هغې نه پس دا موږ وګڼله چې دا نسخه اوس عام کول پکار دي چې نور خویندو په کار راشي. نو نسخه څه په دې ډول ده، په دې کې به څه پکارېږي؟ د ګلابو تازه پاڼې، کم چې د ګلاب بولي بوټی نه یو بوټي یو د ګلاب بولي، کم چې د ګلاب بولي د هغې تازه پاڼې به راواخلې تاسو 100 ګرامه. په کوشش وکړئ چې اکثر اوس دا کم ګلابونه یي نو دا ټول پارمي دي. کم ته چې مونږ دیسي ګلاب وایو مخکې په دې کورونو کې زیات و، د هغې ګل به وړوکي و، هغه به خوشبوداره هم و. او اوس چې کوم دا پارمي ګلونه دا خو مزه خو کوي خو دوی کې اکثر بوی نه وي. نو کوم کې چې هغه پخواني مخکیني ګلونه و هغې ته مونږ دیسي ګلاب وایو، د هغې ګل به کچ و، په هغې کې به زیاته خوشبو. نو تاسو به هغه ګلاب را اخلئ کوم ته چې دیسي ګلاب مونږ وایو، هغه به راواخلئ، د هغې هغه پاڼې په هغې کې منځ کې داسې یو چغجۍ هغه به ترې لرې کړئ، یو غوټۍ غوندې یې به ترې لرې کړئ، هغې کې بور هم وي هغه به ترې لرې کړئ. کومې چې د هغې پاڼې دي د ګلاب د ګل پاڼې هغه به تاسو راوالئ، د هغې وزن به 100 ګرامه وي. او د دې سره به راواخلئ تاسو سوچه غوړي، کو هغه د غوایي او کو د میخي، خو د غوا میلاو شو ډېره زیاته به بهتره وي، هغه به هم تاسو راواخلئ 100 ګرامه. اوس په د دې نه پس د دې نه به مونږ څنګه دوایي جوړو، یعنې مرهم به ترې څنګه جوړېږي، هغه به ترې داسې جوړېږي چې دا دیسي ګي چې مونږ دي سوچه غوړي چې کوم دي دا به مونږ راوالو، په لوښي کې به یې واچو او په دې کې به او دا لوښي مونږ په اور باندې کېږدو او کومې چې زمونږ سره دا ګلاب ته پاڼې دي 100 ګرامه دا په دې کې مونږ په نرم اور سره وسیزو. او چې کله دا په دې کې وسوځېدي نو دا پاڼې به د دې نه مونږ بیا ضایع کوو نه، یعنې په بعضو چې کوم د تلاجاتو نسخې نه کې اکثر مونږ هغه چڼو، خو نه دا به نه چڼو. همدغه سوځېدلو پاڼو کې به دا کم چې په دې تیلو کې دا به مونږ کرل کړو او وابېلو، نو دې نه به داسې کریم جوړ شي، مرهم چې څه ته مونږ وایو هغه به ترې جوړ شي. چې کله ترې دغه مرهم جوړ شو په تور رنګ کې بدایي، نه دې نه پس به مونږ د دې وزن وکړو چې آیا دا څونه جوړ شو، 150 ګرام پاتې شو او که نه 100 ګرامه پاتې شو. چې کوم وزن تاسو سره راغی نو د هغې وزن مطابق که چیرې دا مرهم تاسو سره 100 ګرامه پاتې شو نو تاسو به په دې کې 100 ګرام ګلیسرین سپین او 100 ګرامه ګلیسرین سیاه. دا ګلیسرین یو سپین راځي او یو تور کلر کې راځي، دا دواړه به تاسو ورسره 100 ګرامه واخلئ. خو تاسو به اول د خپل کریم وزن کې چې دې وزن څومره وي، چې څومره وزن و نو د هغې هم وزن به د باقي 2 ګلیسرین چې یو تور ګلیسرین دي او یو سپین دي دا به ورسره شامل کې او ښه طریقې سره به دا مکس کې او په یو ډبي کې به محفوظ کې. ستاسو سره شافه تیاره. اوس د دې شاپې نه به تاسو یو پوټلي جوړه کړئ او په دغه کم پیسټ چې تاسو سره جوړ شوي دي ګلیسرین دا محفوظ دوی چې تاسو بوتل کې اچولې نو په دې کې به دا تاسو ډپ کې یعنی
هغه کم چې تاسو سره پیسې دي هغه په دې پسې اونخلي چې کله پسې دغه اونختو نو بیا به څه وکړئ دا شپه به تاسو 15 ورځې مسلسل د شپې ږدئ او سحر به یې لر کوئ او د شاپې کېښودلو طریقه ټولې خویندې پیژني چې شاپه څنګه کېښودل کېږي او څنګه هغه لرې کېږي. اوس دا شاپه به څه کار کوي؟ د دې شاپې فایده به دا وي چې څومره سوزش څه ته چې موږ دا سوځېدل وایو سوزشي او دې نه علاوه چې کوم دا خارښي څونه مسلې وي د دې رحم کې انشاءالله د دې په استعمال سره به ختمېږي او رزلټ په داسې ورکوي چې څنګه اولنۍ شاپه استعمال کړي شي نو سحر به هغوی ته د دې پته ولګي چې څومره پورې کمې په بیمارۍ کې راغلي دي او د دې نه علاوه دا شاپه به تاسو چې کله استعمال کوئ دې به تاسو ته نورې هم څه فایدې حاصلې شي خو هغه زه اوس دلته بیانول نه غواړم ځکه کیدای شي دا چینل داسې څوک ګوري چې هغوی ماشومان وي نو د هغوی مخکې زه دا نشم ویلی خو به هر حال چې کله دا شاپه استعمال کړي شي نو زیاتره خو زموږ چې وروڼه یا خو شادي شده دي نو هغوی ته پخپله د دې پته ولګي چې څه فرق محسوس شوی دی او که نه نو هغوی به انشاءالله ډېره بهتري محسوسه کړي کم چې زموږ وروڼه دي چې هغه شادي شده دي یعنې خاوندان دي نه هغوی به ډېره زیاته پیدا هم د دې نه حاصله به کړي یعنې استعمال به دا څوک کوي دا به زموږ چې کومې خوریانې بیمارانې دي هغوی به کوي او پیدا به یې خاوندانو ته هم ترلاسه کېږي. باقي تاسو ټول په دې خبره ښه پوه یې نو هوښیار ته اشاره پکار وي. دا وه د نن ورځې یو اسانه نسخه چې یو څو وروڼو په وټسپ باندې ما ته خبره کړې وه زموږ پښتانه وروڼه دي چې موږ د شاپې یو نسخه وښیه چې هغه دا کار کوي نو دا د هغوی دپاره یو ګفټ دی خو اوس د هغوی نوم زه نشم اخیستی ځکه چې موږ پښتانه بیا اکثر په یو بل پسې خاندو ملنډې کوو نومونه خو زه نه اخلم خو بس دا تاسو نوټ کړئ بس دا یو تحفه ده تحفه مې تاسو ته درکړه او تاسو ترې فایده واخلئ. ستاسو ورور حکیم قیوم خان والسلام.